الرفع والتکمیل فی الجرح والتعدیل او دا دی ابوالحسنات محمد عبدالحی لقنوی رحمت الله علیه کتاب دی او د دې صفحه ده لکه هغه دا دی کتاب کې راځي هغه وایي چې والحق حق خبر دا ده چې ان الاقوال التي صدرت عنه في حق هذا الامام الحبان او حق خبر دا ده چې هغه اقوال چې صادر شوي دنیا په حق دغه امام حمام کې كلها صدرت من التعصب دا ټول د شی تعصب نه راغل دي لا تستحق ان يلتفت اليها دا د دې حقداري نه لري چې ته سړی یعنی ملتب التفات وکړي ولا ينتفي نور الله بافواههم او دو نشي مړول هغه نور دی الله په خلو باندې فخفض وتصبت دا خبر محفوظ کا او ثابت اوس ورپسې بل وی فی تنویر صحیفه بمناقب الامام ابي حنیفه او دارنګ په تنویر صحیفه بمناقب ابي حنیفه دا کتاب دی هغه وی لا تقتر بکلام الخطیب خطیب بغدادي په کلام باندې دھوکا نشي ولی فإن عنده عصبیت زائده ذکر د سره لوی عصبیت ته تعصب دی علی جماعت من العلماء په یو جماعت علماء یوازې ابو حنیفه نه ک ابي حنیفه و احمد و بعض اصحابه او دارنګ په بعض اصحاب باندې هم دی چې دی یعنی تنقید کوي لکه نو د په کلام باندې په دوکا کې وانه چولش وتحامل عليهم بكل وجه او د تحامل کړ دی یعنی مطلب دا دی کیچړ اچول پاومن بكل په هر وجه سره وصنف فيه بعضهم او بعض په دې کې بیا تصنیف کړي السهم المصيب في كبد الخطيب یعنی متا السهم المصيب معنا یعنی هغه غش چې هغه سیده دی فی کبد الخطیب د خطیب په سینه کې دا کتاب پاغه کې لیکل شوی دی لکه او دارنګ په هغه باندې رد دی و اما ابن جوزی بهر ابن جوزی جو ہے هغه فقط تاب الخطیب هغه اتباع خطیب کړه وقد عجب سبته او بیا تعجب کړي دغه اولاد منه دی هغه خیس قال فی مرات الزمان په دې حصہ سے چاغویل دی په مرات الزمان کې هغه لیس العجب عجب نه دی خطیب نه فإنه تعن فی جماعت علماء چې هغه تان کړي په جماعت علماء کې و انما العجب من الجد تعجب خدای هغه نکنه دی کې فصله کو اسلوبه څنګه خپل اسلوب چې وجا بما هو اعظم او راتل پاشه چې هغه ډیر غټي نو ګور دلته اوس شو دې کې تصنیف بل چا کړ دی رد په خطیب باندې سوا دی بات ملک العظم نه چې هغه یو نه دی ډیر علماء لکه یو ابن جوزی دی هغه ته وی السهم المصيب في رد على الخطيب بالثبت ابن جوزی دی نسه وسمى الانتصار لامام الائمه الامصار في مجلدين کبدا په 2 جلدو کې دی او دارنګ ابو المؤید خوازمی په مقدمه کتاب کې جامع المثانی امام اعظم کې او سیوطی او دا غنومي خدای السهم المصيب في نحر الخطيب یعنی سیدا یعنی تیر په سینه د خطیب کې اعظمنګ شیخ استاد الامام محمد زاهد القوسری رحمت الله علیه او دا غنوم کې خدای تانیب الخطیب علامه ساقه فی ترجمه ابي حنیفه من الاقاذیب او دا کتاب کبیر دی جامع دی وافی دی یعنی 200 صفحو باندې دی صحیح ده کنه نو په دې ټولو کې دغه جوابونه ورکړې شوی دي نو دلته اوس دی وای چې وقلت زویما الخاص حاضر انه اذا علم بالقرائن المقاليه والحاليه کله چې دا خبره معلوم شله په قرائن او حالیه سره مقالیه سره چې جارح تعنا على احد تان کړه په یو من بسبب تعصب منه علی په سبب تعصب سره دی غنه علی په غمنه نو لا يقبل منه ذلك الجرح دا جرح بیا دا تعصب دی وجن قبول نه دا وین علما ک معلوم شت نوزو تعصبین چې دی تعصب والده په جمع من الاکابر اکابر علما منه احتفل امان عن جرحه تو د جرح نه بیا امان وچت شلکا بیا د جرح اعتبار پاتې شو وعد من اصحاب القرح دا جرح نه دا قرح د زخم دی لگا وسیاتی لهذا مزید بستن او دل پر ان قریب مزید وضاحت وغیرہ براشی لگا په مرصد رابع کې ان شاء الله فانتظر مفتشا انتظار کوا او په دې حال کې ته تفتیش کوي